الحمدلله رب العالمین. د عید په ورځ باندې موږ به کوم کارونه کو. عید په ورځ باندې تر ټولو اول اهم کار دا ده چې سهار لمونځ به په جمع باندې وکړئ. سهار لمونځ چې په جمع باندې وکړئ، د هغه بعد د عید تیاری به شروع کړئ. د دغو امورو اهتمام پکار ده. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. اول شی سنت مطابق غسل به وکړي. دوم شی مسواک وهل. دریم شی ښه کالي اغوستل، ښه جوړه اغوستل. څلورم شی خوشبو لګول. او پنځم شی څومره زاید ویښتان دا زاید ویښتان لرې کول. شپږم شی نوکان پرې کول. که چیرې یو انسان قرباني کړي نو تر قرباني شاته دا نوکان او دا حجامت کړل د هغه دپاره مستحب طریقه ده. هغه دی بیا شاته نوکان هرشی پرېږدي. د چا قرباني نه وي هغه دی مخته هغه کې. دغسې اووم شی عیدګاه طرف ته په پښو باندې تلل. اووم شی عیدګاه طرف ته زر تلل، ناوخته کېدل نه. اکثره خلک دې کې سستي کې د عید ورځ د انعاماتو ورځ وي، نو هغه خلک له دې انعاماتو محرومه سي. ډېر خلک عید لمانځه ته نه ځي او ډېر خلک په نورو مصروفیاتو کې مشغوله سي. ډېر خلک دومره ناوخته ځي چې هغه د عید جمع اتې دریځي ټول تقریر جن تېر سوی. زر تلل ډېر ښه آسان طریقه ده. اتم شی عیدګاه ته په پښو باندې پیدل تلل. که چیرې مجبوري هغه بیا په سوارلي باندې تلای سي. نم عیدګاه ته چې ځې په بلند آواز سره، په اوچت آواز سره به تکبیرات تشریح کوي. الله اکبر الله اکبر ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. لسم که چیرې عذر نه مناسبه او مستحب دا ده چې خپل قرباني چې مخته د یو شی نه خوري، ځکه چې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم د غټ عید په ورځ باندې لمونځ یې وکویه، د یو شی هم نه و خوړلی، خپله قرباني یې وکړه، د قرباني په غوښه باندې شروعات وکړو. دا مستحب طریقه ده، مطلب ښه طریقه ده. که چا دغسې نه وکړم پروا نسته. یولسم عیدګاه ته چې ځې په یوه لار باندې تلل، په بله لار باندې راتلل، بدلول. دا یو سنت طریقه ده. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت ده چې رسول کائنات صلی الله علیه وسلم به چې د عید لمانځه ته توی، عیدګاه طرف ته په یوه لار باندې به توی، په دوم لار باندې واپس راتوی. دولسم کار د خپل حیثیت مطابق مسکینانو او غریبانو او خپلو خپلوانو ته صدقه ورکول، دا سنت ده. دیارلسم کار د عید په موقع کې خوا باندې دا معانقه کول، د عید مبارکي ورکول، دا په کتابو کې نه دي لیکلي. لہذا یو انسان چې له چا سره په خوا باندې عید مبارکي کې، نو دا سنت دی نه ګڼي، دا د دغه عام یو کار وګڼي، د ثواب ذریعه دی هم نه ګڼي. که چیرې څوک دې ته سنت ویایي او ثواب کار ورته وایي، دا بدعت ده. بغیر د سنت سړی موږ ټول خلک له یو بل سره مبارکي کو، نو دا بالکل صحیح ده، دا بدعت بیا نه ده. څوارلسم شی عید مبارک چاته ویل چې عید دی مبارک شته، دا یو دعا ده. نو دا د دعا په حیثیت سره یو بل ته دا جمله هم ویلی شي، ورته ویلی شي چې اختر مبارک سه یا عید مبارک سه. او په بعضو روایاتو کې دا خبر هم راځي چې د عید په ورځ باندې ورته تقبل الله منا ومنک، دا هم ثابته دي، دا هم ورته ویلی شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.